نارینه په هفته کې یو ځل حجامت کوي او زنانه نن سبا په میاشت کې یو ځل حجامت شروع کړی دی. نن د 30 سپتمبر دی او د منګل ورځ دا. زمون خاص پیغام د هغه زنانو په نوم باندې دی، د هغه جنکو په نوم باندې دی کوم چې د پی سی اوز یعنی د پولیسیسټک اوورین سنډروم سره مخ دي او ډیر ګرځي را ګرځي، ډیر علاجونه وکړو. زه اکثر بار بار دا یو خبره ته کوم، بعضې بیماری داسې دي چې د هغې علاج نشته دی. نو ښه خبره دا ده چې تاسو د هغې دپاره طریقه کار بدل کړئ. علاج کوم ځای کې نشته دی، علاج زیاتر زموږ چې دی نو کوم ایلوپیتھک کوم ډاکټرز دي هغې ته ورشي، هغې ورته ډایګنوز هم کړي چېرې تا ته پی سی اوز دي، خو د هغې نه بعد د هغې ټریټمنټ نه وي او زیاتر د پی سی اوز کومې جنکۍ دي کومې زنانه دي هغې باندې ډېر زیات غټ غټ ویښته ور باندې راوتلي دي. نن سبا هغې یوه ډېره اسانه لاره اختیار کړې ده چې لاړ به شي هغې به لیزر وکړي. ما مخکې هم دا ویلي دي نارینه په هفته کې یو ځل حجامت کوي او زنانو نن سبا په میاشت کې یو ځل حجامت شروع کړی دی. د بعضې زنانو ذهن کې دا راځي چې ما ته دا پلانکې کس وایي چې لیزر وکړه، د هغې نه بعد به ستا دا ویښته نه راځي. ولې ځان له دوکه ورکوئ؟ دا مسله دننه ده چې تر څو پورې ستاسو هارمونز ټیک شوي نه وي، ستاسو پی سی اوز تر څو پورې ټیک شوي نه وي، نو ستاسو د مخ ویښته ستاسو د وجود ویښته دا کله هم نه ټیک کېږي. د بعضې بیمارو علاج نشته دی، نو که چېرته لږ غوندې کې ټایم اخلي نو ښه خبره ده چې د کوم څیز علاج نشته دی او په هومیوپیتي کې درته موږ دا وایو چې دا به لږ غوندې کې ټایم اخلي. لکه د پی سی اوز ټریټمنټ د 3 میاشتو نه واله تر د 6 میاشتو پورې ټریټمنټ دی. پی سی اوز کې چې څه قسم علامات دي، د پی سی اوز زیاتر علامات دا دي بعضې وجود د خپل وخت نه مخکې چې دی نو انتهایي ډېر زیات غټ شوی وي، د عمر نه زیات چې دی نو مطلب هغه غټ شوی وي، بعضې مخونو باندې ډېر زیات ویښته راغلي وي، موډ ډېر زیات بدل شوی وي، مطلب خفه ډېر زیات وي، ناراستیا ورکې ډېر زیاته وي، چړچړاپن ورکې ډېر زیات وي، منسز به انتها ډېر زیات ګډوډ وي، یا په میاشتو باندې نه راځي یا په میاشتو باندې صفایي نه راځي، بار ورته د اوبو رسولی کېږي، بار چې د هغې منسز ګډوډ کېږي. داسې زنانه چې د هغې مختلف انګل ته که چېرې وکتلی شي نو هغې کې د پی سی اوز په وجه باندې مختلف د زنانه او زنانوالي کې مسلې دي هغه ورکې ډېرې زیاتې راغلي وي. نو ښه خبره دا ده چې د پی سی اوز دپاره تاسو ډېر ټریټمنټ وکړلو. ما درته بار دا ویلي، تاسو که ډېر خلک لرې زموږ دا ویډیوز ګورئ او زه درته په هره ویډیو کې دا خبره کوم، ما له مه راځئ، خپله علاقه کې یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ، د هغه نه د سره ټریټمنټ والی زموږ نه به ډېر زیات ښه پوهېږي. الحمدلله زه دا وایم چې په هر ځای کې هومیوپیتھک ډاکټر دی هغه ډېر زیات ښه پوهېږي او خاص کر په هغه کیسز باندې په کم کیس کې چې تاسو ډاکټرانو دا ویلي دي چې ټول عمر به دوایان استعمالوي، هغې کې تاسو هومیوپیتھک ډاکټر دا وایي د یو څو میاشتو دپاره به میډیسن استعمالوي. ما نه چاته پوښتنه وکړه هومیوپیتھک علاج سلو دی، هومیوپیتي سلو نه دی. کوم ځای کې چې د یو بیمارۍ علاج نه کېږي که د هغه بیمارۍ دپاره شپږ اووه میاشتې علاج وکړلی شي، کال علاج وکړلی شي، نو بهتره نه ده په کوم ځای کې چې یو ډاکټر چاته دا ویلي وي چې ته به ټول عمر پرهیز کې، د پرهیز نه علاوه به ژوند نه تېرې، ته به د غنمو روټۍ نه راوړي خو پرهیز به کې، دا دویانې به راوړي، دا به استعمالوي. هغه ځای کې که چېرته هومیوپیتھک ډاکټر چاته ووایي چې یو کال به علاج کې، 6 میاشتې به علاج کې، هغه د ټولو نه بهتره خبره ده. یو ځای کې یو کس چاته ویلي دي چې ته به اپریشن کې بغیر اپریشن ستا یو کیس 6 میاشتو کې کال کې اواریږي، بهتره دا ده ځان له نقصانات ولې ورکوئ. نو ټولو ته زما دا پیغام دی، د پی سی اوز په هومیوپیتي کې ډېر بهترین میډیسنز دي. د پی سی اوز په وجه باندې یا د زنانو کومې زنانوالې مسلې دي هغه ډېرې زیاتې ګډې وډې دي، ډېر وګرځېدلی، ډېر تکړه ګاینیکالوجسټ له لاړلی، هېڅ مزه یې ونه کړله. خپله علاقه کې هومیوپیتھک ډاکټر وګورئ، د هغه نه ټریټمنټ والی، که بیا هم مطمئن نه وي حیدر مومند هسپتال چېرته تللی نه دی.